God. चलो, no, I just want to tell you چې لکه څنګه مو تاسو یو بیسیک پیراګراف لیکي دا ګور دا زیډ لایبرری لیکي دي کنه e-ok.cc دا یو لایبرری ده ګور دا کولا وشو دا سر نوٹ کې b-ok.cc دا تاسو له دلته سایت کوم فایل b-ok.cc یو لایبرری اډرس تاسو دا ټایپ کوئ تاسو به دې لایبرری ته ځئ صحیح ده بل فرض اسې هم چې بل فرض ګوګل اوس تاسو دې کې کوم یو ټاپک سرچ کوئ کنه بل فرض تاسو ټاپک دې فیک نیوز سرچ هم کو ګوره دې کې به تاسو له سره دي کتابونه آرټیکل دا ګور دا ټول کتابونه دي ټرو سټوري اف فیک نیوز هاو مینستریم میډیا مینیپولیټس میډیاز دا بل کتاب دی دا دریم کتاب دی دا ګوره په شمار دا درجنونو کتابونه دي دا تاسو وایي چې بل فرض آرټیکل ګورم ریسرچ آرټیکل کتاب ما وکتلې اشتراک کتابونه دي دوی دا آرټیکلز ګورم ما دا آرټیکلز کلیک مې کلیک کو دا به اوس ما ته ریسرچ آرټیکلز راشي ریسرچ آرټیکلز کې یو بوک کې دا فرق چې بوک لږ زیات دا کې بوکس پیجز کې ریسرچ آرټیکل لږ شارټ دا ګوره ساينس اف فیک نیوز دا بل آرټیکل دی لاندې بل دی دا ټول آرټیکل ریسرچ آرټیکل صحیح ده یو کلیک کوئ دا غي نه تاسو هغه ډاونلوډ کولی شئ ګوره تاسو له آپشن راځي ای ډاونلوډ صحیح ده ډاونلوډ دې کلیک کو دا سایت ته راځي دا اوښه او دا کلیک کو دا یو اوپن کړئ صحیح ده Policy Forum. Social science, the science of fake news. Addressing fake news requires a multidisciplinary effort. دا پورا آرټیکل دی اوس ګوره دا تاسو ګوري د یو بل ایشو درته وښیم دا ګوره دا رایټرز دی دا اوس ماته پته نه ولا دي څومره ډېر رایټرز دي ګوره پوره پیراګراف دی دا ټول په شریکه دا لیکلی نو په داسې سیس کې به څه کوي چې کله ستاسو رایټرز ډېر زیات دي که نه هغه هم تاسو ته طریقه ښیم بالفرض تاسو د دې نه یو څیز راواغستو لکه د دې آرټیکل نه خپل ریلیټډ دې ویلي مثال خبره فیک نیوز باره کې څه خبره کړې ده او تاسو به دې کنکلوژن یا د دې هغه ابسټریکټ وګورئ یا انټروډکشن یا کنکلوژن کم از کم دې تاسو له ډېر څه میلاویږي تاسو ټاپک بالفرض زما ټاپک دی کنه چې هاو ټو کاونټر فیک نیوز په دې ټول آرټیکل کې به تا وګورئ چې کاونټر والا خبره کوم ځای کې ده هغه سب هیډ به تاله ښکاره شي چې هاو ټو کاونټر کنه دا اوس ګوره ټول آرټیکل دی کوشش کوئ که ټول آرټیکل تاسو هم شي کته ټایم نه وي نو د هغې ابسټریکټ ګورئ او د هغې کنکلوژن نی کنکلوژن هغه ګورئ ٹھیک ده کنه تاسو له ما یو ټیپ درکړو تاسو سره ټایم نشته خبره ده تاسو ټول آرټیکل وګورئ ښه خبره خو دا ده که ټایم نه وي نو د هغې ابسټریکټ وګورئ او د هغې کنکلوژن وګورئ نو هغې نه تاسو له څیزونه میلاویږي صحیح ده که نه یا بالفرض تاسو له زه یو بل مثال درکوم یو خبره در بل وکم دا چې کوم زیډ لایبرری ده کنه بعض وخت کې تاسو ګوري که بل فرض تاسو له ساين ان غواړئ نو ساين ان پکې وکړئ ها ګوره دا آپشن دی په دې ګوټ کې شته تاسو ښکاري کنه ساين ان جی سر بالکل ښکاري دا اوس ما دا ډاونلوډ کوم که زه 2-3 ټول ډاونلوډ کوم غواړم کنه په 2 منټ ډاونلوډ کړم په دریم باندې ومنه دا بیا ساين ان غواړي که چا ساين ان نه وي کړی نو خیر رجسټریشن پکې وکړئ دا رجسټریشن به ولوکړئ بیا به لاګین وکړئ نو بیا تاسو اته نه لس ډېر کتابونه ډاونلوډ کولی شئ یا کیسټ پیپر یو دا ده صحیح ده یو جنرال تاسو له خبرو کوم بالفرض کوم ریډیو اینډ ډیجیټل ایج په دې باندې لکه زما ریډیو باندې ټاپک دی کنه مثال درکوم او زه وګورم چې ګارډین
ګوره تاسو صرف معلومات تاسو له ما د ریسرچ پیپر خبره وکړه خو بعضې وخت تاسو لکه خپل ریلیونټ ټاپک یو آرټیکل یې که نه چې د انټرنیشنل اخبار یې لکه نیویارک ټایم شو ګارډین شو دا اوس د ګارډین دی بل دی نو تاسو د اخبار نه آرټیکل ریسرچ لپاره اخیستی شي بالفرض زما آرټیکل ریلیټډ دی چې ریډیو باندې زه کوم چې ریډیو چې کوم دی دا لکه ډیجیټل ایج کې یا ریډیو څه دی او زه لګیا یم که نه دا آرټیکل چا لیکلی دی دا دې لیکلی ګوره جیک سکوفیلډ دا د اتر نیم دی صحیح ده زه اول دا کاپي کوم جیک سکوفیلډ سر دا تاسو دغه باندې پوه نه کړو سره ډېر شی اتر شوي پوهیم تا خیر دی پوهیم تا اول په سنګل اتر پوهیم بیا به ډېر پسې ګوره جیک سکوفیلډ دا اتر نیم دی او دا پبلش شوی کله دی د تاسو ښکاري 2014 ښکاري دی دا تخکاری په اسکرین باندې دا 2014 کې پبلش شوی ورسره ما صحیح ده اوس دا ګورم که نه بالفرض دا ما دې نه زه سوال یم که نه تاسو له مثال در کوم once time company called I don't think you need to worry too much about FM radios being turned off. It may never happen unless transmitters become attainable. Digital audio broadcasting is roughly as old as web, and BBC started broadcasting in 1995 before MP3 and records. Never mind smartphones, tablets, and it still has not come. मतलब دا खबर دا है कि دا digital art अगर دا ډېر کامیاب شي دی او digital media آرام غنو دا digital radio د دې لکه ټایم نه ختمېږي او یو د BBC مثال یې ورکړو چې 1995 کې started broadcasting که نه ویب باندې هغې لکه BBC چې کوم دی په ویب باندې خپل دغه سټارټ کړو په 1995 باندې مطلب چې دا ډیجیټل میډیا انټرنیټ راغو نو دې سره ریډیو ختم نه شو بلکې ریډیو هم آنلاین شروع شو که نه ډیجیټل میډیا راغو نو هغه طریقه باندې یوز کېږي نو بالفرض دې نه زه اوس دا څیز اخلم که نه نو ته به دا څنګه لیکې جیک آرثر سکوفیلډ here a publication bracket کې راغو वो का तरीका इस कही says that digital media has not ended the era of radio as the medium also adapted itself in the era of internet with digital تاسو زما د لیکي ښکاری जी सर yes with the digital age the radio also became digital author also gives example of BBC which launched digital audio आइए वाला कम नंबर का DAB digital audio broadcasting आता है उसको तो करना पड़ा आर्टिकल DAB आइए वैसे BBC को 1900 खदा उस टाइम मवाज़ अगर दम अक्बल अल्फाज भी पूरी करो ये जैसे भी आगा खबर अदा वो अल्फाज मा पल यूज़ को सही था तासु दो को तो करना द author name दे दिन हमारा जेक लरे को स्कॉफिल्ड में पे करो सही है और دا مزه په خپل الفاظ کې لیکم چې دا ریډ کلر ته ختم شي سکوفیلډ اوس پوه شوي تاسو په دې خبره تاسو دا مو کو څنګه موجود کړو دا اتر سیکنډ نیم دی जी जी دا اتر لاست نیم چې کوم دی کنه ګوره دغه جیک سکوفیلډ دا فل نوم دا ما دا سیکنډ نیم واغسو دا یو سیکنډ دا مې واغسو سیکنډ نیم سکوفیلډ بریکټ کې 2014 says that دا بیا خبره مې خپل الفاظ لیکلي کړه صحیح ده کنه اوس دا نوم نه دا جیک سکوفیلډ دا به تاسو راځي که خیال وکړئ کنه تاسو د ریسرچ هغه اخیری پیج چې کومي بالکل اخیری ریفرنسز والا रेफरेंसेस
لکه بل فرض دا تاسو پاریو پیج دی پیج نمبر 1 کې تاسو پر راوستي دا یو ریفرنس چې کوم دی دا سکوپینګ دا ټیکسټ چې کوم دی پیج 1 دی 2 دی 30 دی چارو پیج دی الله دې چې کوم پیج ریفرنسز کنه دا غشي بیا په ریفرنس کې کوډ کوي څنګه به کوډ کوي دا تر سیکنډ نیم دا تر فرست نیم ایئر اف پبلیکیشن 2014 بیا راشي د آرټیکل دا کوم اخبار کې چاپ شوی article title say The Guardian. what are the options for radio in digital age कारी जाता kana जी सर what are the options for radio in digital age dasho او د اخبار نیم څه دی تاسو یې خیم دا دی ګوره د اخبار دی ګارډین دا شو دی ګارډین ګوره دا مکمل تاسو لما پراپر یو سیزو خلو چې لکه دا به تاسو څنګه کوئ صرف دا اخبار دا ټایټل دی دا په ایټالیکس کې داسې ایټالیکس کنټرول آی سر اې دا پر ایم ایس ورډ کې آپشن دی سر لاندې ریفرنسز کې سر د آثر سیکنډ نیم بلی کو کنه پہلا سیکنډ نیم بیا فرست نیم بیا یې پبلیکیشن بیا ټایټل اوس کدا کتاب وې کنه کتاب بک کدا میټیریل ما د بک ناغسته وې کنه جی دا د آرټیکل چې کوم دا ټایټل دی کنه آرټیکل ټایټل دی په ځای ما د بک ټایټل لیکلو اوس پوه شوې صحیح دا کوم آرټیکل ټایټل لیکلو کنه هډ لاین او کدا چې د بک نه باندې میټیریل سر پوه د بک او بک کې بیا دای چې بک سره اخره کې بیا موږ د لکه بل فرض دا بک وې کنه بیا ما څنګه لیکلو تاسو author second name author first name or book تاسو for هغه شو کنه newspaper article newspaper دا برنه چې کوم دی newspaper article د پاره شو دا لاندې د بک لپاره بسنګ کې author second name comma author first name year of publication book title مل فرض څه کنه book title دلته باغ book title راشي صحیح ده او اخره کې بیا بل فرض د نیویارک دی د لندن دی د لاهور دی پېښور پاکستان کې چې پبلش شوی لاهور کوم کمپنی ده کنه لاهور اردو بازار پبلشر کتاب باندې دار یو شی وی پبلشر یا بل فرض لندن چې دا پبلشرز نیم څه دی هغه کتاب باندې هغه منشن شوی بیک پیج باندې بالکل ټایټل باندې کور په باندې A B C چې کوم یو پبلشرز دي وردا پراپر طریقه تاسو لخوا ما ته خو تکلیف نشته کله تاسو نه ویګړئ خو هم چې تاسو دا شی پراپر دین تیر شي دا ډیر ضروری دی دا د بک لپاره داسې طریقه ده آرټیکل لپاره داسې طریقه ده صحیح ده سر دا دغه مراتو خی تاسو چې ډیر شي آثر شي د یو آرټیکل یا د هغه دا دی کنه چې بل فرض همدغه شی دی د دې مثال تاسو ډیر آثر در کوم دا سنگل آثر دی دا کدا سره کله ملټیپل آثر شي بیا بس کې سکوفیلډ ایٹ آل دا شی وګورئ تاسو ښه ETOAL صحیح ده سکوفیلډ ایٹ آل زه به بیا هم کنفرم کړم بس دا نور نمونه مو بیان لیکو سر پکې ها د نور نمونه مو پکې بیان لیکو نور باندې لیکي لکه بل فرض تاسو 15 تر دي کنه شپږ اته تر دي نه زیات دي نو د 15 نه زیات دي نو دا د فرست چې کوم اتر دی هغه سیکنډ نیم به واچوي صحیح ده جی سر دا نور باندې لیکي بس ایٹ آل او یې پبلیکیشن وبتا صحیح ده دا طریقه دا ما لټریچر ریویو کې سر داسې ټول نمونه لیکلي دي سر دا ما کنفرم کولا صحیح فار ملټیپل اترز دا فار سنگل اتر شو صحیح ده او دا ملټیپل اتر باندې
لکه دوه درې خو راتلی شي مثلا نشته خو ټول لیکونه لیکلی شي سیکنډ نیمز که نه سیکنډ نیمز 1 کاما 2 کاما سیکنډ نیم 3 خو چې زیات دي که نه بلکې چې ډېر زیات شي نو بیا څه شو زه به دا وګورم چې دا 5 اترز پورې تاسو لیکلی شي که نه خو 3 پورې شي خیر لیکلي کوي زه بیا هم چک کوم دا 3 نه زیات شي نو بیا دا شی لیکي د فرست اتر سیکنډ نیم اټ آل 2014 هغه ایره پبلیکیشن او دا غي خبره چې هغه آرټیکل څه خبره کوي یا هغه دا خبره خدا به تاسو لاندې شي کوټ کوي or multiple authors अब दासी कोई چې the author second name او field first author چې کوم جیک صحیح ده for multiple authors تاسو ما आवाज اوري کنه जी सर for multiple authors دا طریقه ده سکوفیلد جیک اوبلیک بل فرض دې خبره ټام هیل دا هیل سیکنډ مخکې راشي کما دا ټام دا فرست نیم ورپسې شو صحیح ده بیا سیمی کالن ښه چې دواړه نیم جوړ کی بیا سیمی کالن شي بیا سیمی کالن تاسو لختاري کنه ګوره دا سیکنډ نیم پس کما دا فرست نیم دی بیا بل نیم چې تاسو لیکئ نو سیمی کالن راو ښکاري درته که نه ښکاري سیمی کالن ستاسو د کیبورډ کې شته دی که نه یو ډاټ یو کالن یو سیمی کالن زما آواز تاسو اورئ که نه اورئ जी सर बिल्कुल अवरू څوک نه پوهېږي یا دا سیمی کالن ګوګل کې سرچ کړئ ګوګل کې دا نشان به راشي تاسو پوه شئ تاسو د کیبورډ کې آپشن دی سیمی کالن ښه فرست نیم کاما سیکنډ نیم بیا سیمی کالن بیا سیکنډ نیم کاما بیا فرست نیم دغه دویم اتر بیا سیمی کالن بیا هغه دریم چې کوم اتر دی هغه څه دی مثال خبره جیک کروز دی مثال در کوم نو د هغې هم دا سیکنډ نیم به را مخکې کوي ورپسې کوم بیا فرست نیم بیا کالن بیا هغه څلورم کوم یو بس ورپسې داسې لیکئ صحیح ده بس لاندې ریفرنسز کې به لکه سر ټول لیکو بیا لاندې لیکئ باقي چې پیزا تر دې شپږ اتر دي ټول به لیکئ یا لاندې او باقي صحیح ده اخره کې بیا एडम स्मिथ टेबल मिसाल खबर है ना एडम सेकंड नेम ग्रामर के कोकामा और पसी फर्स्ट नेम बिया कॉलन बिया चेयर सुमरी बिया और पसी आखिर की दा چې کوم تاسو سنگل کلی کنه بوک نیم باقي ونورم داسي بوک نیم صحیح ده بوک نیم ټایټل और पसी बुक टाइटल पसी हेलो बुक टाइटल पसी बिया دا ګوره کمپنی ده چې پبلش کړی دی او سټي اف پبلیکیشن نو دا سټي دی لندن پبلشر او لندن مثال خبره او پسې اي بي سي پبلشر دای چې سلم دی کنه هغه پبلشر کمپنی شو آکسفورد دی دا به تاسو ته شیر کوم په دا فایل ډاکومنټ چې کوم دی اوورال دا طریقه ده ها صحیح ده سر پر ریفرنس ای لایبرری اس اس ار ان ورته بل دغه د تخیمه اس اس دغه پسې لاړ شه ګوګل سکالر یا اس اس ار ان وګوري سرچ کی اس اس ار ان په ګوګل کې دا دی راغو دا کلیک کړئ دا تاسو له بل لایبرری کولا وشو تاسو سره ټول دنیا د مړه هغه وخت لاړو چې هغه خلکو به لایبرری پسې منډي والي او کتاب را پیدا کوي او دا پلان کې ټایټل دی او دا اتل دی او یو لایبرری نه بلې ته دا ګوري دا ټول لایبرری دی د ګوګل کې تاسو سرچ کړئ چې سرچ کوئ تاسو ټایټل ارس دی کنه سوشل میډیا ریلیټډ دی چیرې سوشل میډیا as helpful tool for journalists social media and journalists like a social media journalist څنګه یوز کوي for title and abstracts تاسو وی چې صرف abstract او title ګورو هم صحیح ده او title abstract keyword
بعضې وخت داسې وي چې که تاسو سره ټایم نه وي که نه نو تاسو سمپل ابسټرکټ یې وګورئ څه نه څه آیډیا هم درله کولی شي که نه جلدی کې ګوره دا ټول دي اول تاسو دا خامخا وګورئ دا زیډ لایبرري ښه رنګ دی دې نه علاوه نور څه دي دغه هم د ای لایبرري شته ای لایبرري ګوګل ته به لاړ شي ګوګل کې به سرچ کړئ ای لایبرري اوس ای لایبرري کې ګوره دا تاسو کلیک کو دا هم اوپن کا او دا ای لایبرري I don't know مانه یوز کړی خو ګورو چې